سورہ صافات آیت نمبر 99 اوم رکو درشتم سپارہ دا 25 بالکل آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم سورة صافات آیت نمبر 99 اوم رکو درشتم سپارہ تاسو لیاد چی پرون مونږه د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا تقریبا نیمه ذکر کړی و چې د حضرت نوح علیه السلام نه پس ولس وکاله پس الله تعالی حضرت نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام الله تعالی دنیا ته را لېږلو. نوح علیه السلام چې کله د دنیا نه لاړلو نو ولس وکاله پس حضرت ابراهیم علیه السلام دنیا ته راغلو او حضرت ابراهیم علیه السلام کوسا خار دی چې په دې اوس جغرافیه کې هغه ته عراق ویل کیږي. دغه عراق خار ته کوم دی حضرت ابراهیم علیه السلام الله را لېږلی وو او دغه وخت کې د عراق چې کوم بادشاہ و دغه نوم دی نمرود ابن کنعان. الله رب العزت حضرت ابراهیم علیه السلام د تر لېږلو چې دا نمرود دا چې کوم دی بت پرستو د بوتانو عبادت به کولو. نو کله چې ابراهیم علیه السلام د دې بوتان مات کړ نو بیا قام را جمع شول او ابراهیم علیه السلام په ور کې واچولو. دې زه پرون زمونږ سبق شو دا د پرونه درس خلاصه وا. نننې سبق زمونږ دا دی وقال انی ذاهب الی ربی سیهدین. ابراهیم علیه السلام چې کله په ور کې اچولو نو علماء وی چې دا جمله ویلا چې دا ور دا سزا دا امتحان دا الله تعالی ابراهیم علیه السلام وی چې دا الله تعالی زما مقدر کې لیکلیو او زما په خپل امتحان باندې صبر وکم نو الی ربی سیهدین او زر دې چې الله و ماته کوم دې یو بل الله رب دې پدې کې راي کی. نو هغه ور کې چې کله ابراهیم علیه السلام واچولو نو هغه ور چې کم دی هغه ول په باغ کې بدل شو. نو بعض علما دا وی چې دغه جمله د ور په اچولو په وخت کې ویلې و او ځینې علما دا وی وقال انی ذاهب الی ربی سیهدین چې کله دا د ور نه وروتلو نو دا خو عراق نو الله وته حکم وکړو او شام ته لاړ شه. د عراق د خلک د تامن ایمان رونړل الټه تعالی تکلیف درکلو نو شام ته لاړ شه. او چې کله شام ته تللو نو دا جمله ویلا وقال انی ذاهب الی ربی سیهدین. زه خو روان یم او شام کې به ماته الله رب العزت لار برات سم کی آسانتیا براولي. بهر حال ابراهیم علیه السلام چې کله شام طرف ته روانېدلو نو دې سره چې کم دی ټوټل 3 کسان دي. یو حضرت ابراهیم علیه السلام دویم د حضرت ابراهیم علیه السلام بیبی د سارا علیه السلام دا او دریم د ابراهیم علیه السلام بتیجا لوط علیه السلام دا غدری کسانو چې کم د هجرت وکړو. الله رب العزت چې کله دی سفر شروع کړو ابراهیم علیه السلام دعا وکړه رب هب لی من الصالحین الله ماته نیک عمل اولاد راکا. نو علما لیکي بنده چې کله هم د الله نه د اولاد سوال کوي نو دی به کوم دی د صالح اولاد سوال دی کوي پورا سوال دی کوي. دا څه بنوي چې یا الله ماته اولاد راکا الله ماته نیک عمل صالح اولاد راکا. نو دلته ابراهیم علیه السلام باقاعده د صالح سوال کړی دی الله ماته صالح اولاد راکا. تو ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی 15 زامن ورکړي دي. د دوو ذکر هغه په قران مجید کې دی. یو حضرت ابراهیم یو حضرت اسماعیل علیه السلام دی چې د هاجری بیبی نه پیدا شوی دی او یو حضرت اسحاق علیه السلام دی چې د سارا بیبی نه پیدا شوی دی
او دا درې چې کم دي یو مدین دی مدائن دی او کیدار د دې ذکر چې کم دی دا په قران مجید کې نشته دی او د ابراهیم علیه السلام لوریان یو لوري هم نوا دغه 15 زامن وو او د دوو ذکر د په قران کې دی او د درو ذکر په قران کې نشته دی ابراهیم علیه السلام دعا وکړه الله ماته نیک عمل اولاد راکا الله ولا چې کوم دی اسماعیل علیه السلام ورکلو دې چې کله داسې د مکه مکرمه تلاړل په کوم ځای کې کوم دی تاسو به کتلی وی صفا مروه ده په دې ځای کې کوم دی ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وکړو چې دا خزا او اسماعیل علیه السلام دې ځای کې پرېږده او دې نه په خپل چې کوم دی الله وته حکم د تبلیغ د بلزیو کو دې نه لاړلو چې کله دې تلو نو معمولی شانته خوراک او مشکیزه کې لګي شانتي وبوي او قجوري وي نو سارا بیبي ته نه تبوس کوي هاجره بیبي ته نه تبوس کوي ته چرته زید الله تر طرفه څه حکم دی سه ابراهيم عليه السلام تو فرمایل چې او زچ زما نو د الله په حکم سره زم نو د پیغمبر په بیبي کې هم د پیغام غټ صفات وي هغه وتی چې مونږ الله تعالی ضایع کینا د الله حکم دی د هغه صحرا او هغه سخت زینوي نو هاجره بیبي او اسماعیل علیه السلام د غزي کې پاتې شول نو دې ځای کې کوم دی د ابو کمی راغلي دی خامخا خزله چې کوم دی د ابو ضرورت راځي ماشوم ته راځي نو چې کله اسماعیل علیه السلام په جړا شولو او دا ماشوم چې په جړا شي نو دې کوم دی د خپې داسې وخی دغه د خپو د پوندو وهلو سره الله تعالی زمزم اوبه پیدا کړی دي الله تعالی د زمزم اوبه پیدا کړي بیا چې کله ابراهیم علیه السلام دلته وتلو راتللو او اسماعیل علیه السلام تقریبا د 14 کال عمر تر رسیدلو دا هغه وخت چې اسماعیل علیه السلام د تجارت قابل شوی بالغ شوی او د عبادت قابل شوی نو ابراهیم علیه السلام خوب وکتلو دا واقعا مونږ اکثر په دې ذوالحجې میاشت کې بیانو خو هغه مختصرا وی د ترجمه مقصد دا وی چې دا تفصیلا بیان شي چې ذهن کې خبر راشي نو لګ بنن زمونږ د درس یو 5 منټ بلګدانن به صرف لیټ کیږي با نو ابراهیم علیه السلام خوب وکتلو دا دغه وخت چې کله اسماعیل علیه السلام د 14 کال عمر کې الله خوب وکتلو الله وتو فرمایل چې ته د اسماعیل قربانی ما تراکا چې کله سحر شولو نو دې چې کوم دې زوی ته کې ناستلو او اسماعیل علیه السلام ډېر خپل انداز کې وی بچی داسې چلې یا بنیا ای زما بچوړیا وی ما خوب کتلې دې او په خوب کې الله ما ته دا حکم را کړی دی چې د اسماعیل حلال راته اوکا ذبح راته اوکا بچی دې کې ستا سره ده نو د ابراهیم علیه السلام د حضرت اسماعیل علیه السلام نه دارای دي د پاره نه و کچرته زما د ازوی خبره اومنلا نو دی به حلال کم او که خبره اومنلا نو بس پریک به एकदम نه د دې د پاره وی نه و د دې د پاره وک خبره اومنلا نو درازه مندې ځان ته طریقه وی او کچرته ماشوم خبره اونمني نو بیا د زبردستی د انکار ځان ته طریقه وی ما تاسو ته ویل چې څنګه د پیغمبر په خزه کې غټ غټ صفات وي داسې د پیغمبر په بچو کې غټ غټ صفات وي نو اسماعیل علیه السلام ته جواب ورکي یا ابا تفعل ای زما بابا جانا هغه کار وکا ما تو عمر چې الله تعالی د څه خبره حکم درکړي کما ذبح کې ز بالکل تیار یم و دا انتهایی هغه عاشقانه او د الله په در کې یو شیز قربانه کېدل دا ډېر سخت کار دی خدا غ عشق چې وي نو بیا په دې کې کم دی لم لیټ نه کیږي اسماعیل علیه السلام راضي شولو ابراهیم علیه السلام مینا طرف ته الله د مونږ تاسو ته بار بار د حج په مقاماتو کې دا زین او خو لیکي مینا طرف ته چې کم دی اسماعیل علیه السلام روان کړو چې ال تکل لاړل نو اسماعیل علیه السلام نے کپڑے دا سپینه کپڑے اچولې وي نو اسماعیل علیه السلام نے دا قمیص وستلې دي او دا اسماعیل علیه السلام پلار ته باقاعده وصیت کړی دی چې ما به پړ مخه واچي دا قران کې دا غدي الټا به ما واچي او دا الټا په اچول کې کم دی مقصد دا وو چې کله دا سترګې مخامخ وي
نو کیدی چې زما د پلار په دې زړه کې زما د پاره چرته رحم را نشي نو دای پړ مخه واچولو الټه واچولو او چې کله د اسماعیل علیه السلام پر 60 باندې چاړه راخکله نو الله وته چې کوم دی आवाज کوي ونادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين چاړه په چکل راخکله چاړه کار اونکلو الله وته چې کوم دی आवाज کوي ابراهیم علیه السلام تا چې کم حکم مونږ تعالی کړو هغه ته رښتیا کړو او انا كذلك نجزي المحسنين تا خو چې کم دی مونږ سره احسان وکړو احسان دې سو کړو د دې الله سو کالو بچي قرباني دې مونږ ته پیش کړه وګوره دا یاد اوساته چې احسان کوونکو ته بیا مونږ بدله هم ورکو نو علماء لیکلي دي چې دلته امتحان یو وو امتحان سو یو د څه امتحانو د بچی قرباني هغه ته په اخلاص سره وکړه نو الله ول چې کوم دی بیا انعامات ورکي نمبر 1 انعام ته الله دا ورکړي دي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله تعالی د حضرت اسماعیل علیه السلام په اولاد کې پیدا کړي دا ټول کې غټ انعام دی اور دویم انعام ته الله دا ورکړي دی حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې دا قربانی دا به تر قیامت پورې بجاری وي قیامت پورې او دا قربانیان چې څومره کیږي د دې ثوابونه چې کوم دی دغه ابراهیم علیه السلام سنت عمل ته روان دي د دې وجه علماء مسله راويسته ده که یو مالدار سړی د غټ اختر پورز را پاسي اور دی وی چې یره زه د ساروی په ځای پیسې صدقه کوم نو علماء لیکلي چې دا پیسې به قبليږي بنا د اختر پورز اصل مقصد دا دی چې د ساروی وینه توي شي الله دې روان کال د پاره مونږ د پاره ټول ته کم دی توفیق را نصیب کیه نو دویم انعام دویم احسان په الله دا وکړو چې دا قربانی دا به تر کله پوری وي تر قیامت پورې دا به ختميږي نه او دریم احسان په الله دا کړی دی دریم احسان چې چرته هم د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام نوم مبارک راځي نو هغه سره متصل د چا نوم راځي د ابراهیم علیه السلام اللهم صل علی محمد نوم راغلو وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم ګوره چې چرته هم د نبی له سلام نوم راځي نو التبه چا نوم راځي د ابراهیم علیه السلام نوم راځي کدا په درود شریف دی او کدا چرته امام د جمعه په خطبه کې وي ک په نکاح کې وي او کدا اختر په منځونه کې وي چې چرته هم د نبی له سلام تعریف کیږي التبه چا تعریف کیږي د ابراهیم علیه السلام نو دغه کم دی الله وته کم دی عمل یو کړی دی او بدلی وته الله سو ور کړی درې د دې کې علماء لیکلي دي چې دا بدله سره لپاره دا د صد ودی ملو شوی دا په دې قربانۍ کې ګوره اخلاص په دې د وجه زموږ چې صبر عمل دي په دې کې اخلاص پکار دی که سړی ګډ اخلي بزا اخلي چيله اخلي ګډ اخلي ساخلي الله دا ته خپل دربار کې قبول کو استاد رضا ده پاره کوم او که کله زدبازی پکې راشي زدبازی دي ته ویل کېږي فلانکی هغه سره زبم اخلمه نو که بیا سړی هر څومره اتی دی واقعي هغه د الله په دې باندې قبول بنوي نو په قربانۍ کې اصل څه شی دی اخلاص دی نو دې ټول سبق کې نن زمونږ د حضرت ابراهیم او د حضرت اسماعیل علیه السلام د قربانۍ ذکر دی وقال انی ذاهب او ابراهیم علیہ السلام او فرمایل چې بشکا زتلون کیم الی ربی سیهدین بل رب طرف تا او ما تبلار اخی رب هب لی من الصالحین ای زما رب راکړه ماته نیک عمل صالح اولاد فبشرناه پس مونږ زیر ورکلو ابراهیم علیه السلام ته بغلام حلیم د یو هلک چې بردباره فلما بلغ معه بیا هر کله چې دی ورسېدلو دا ماشوم معه د پلار سره السعی د منډې د عمر ته قال نو ابراهیم علیه السلام او فرمایل بچتا یا بنی انی ارى فی المنام ای زما بچوریا بشک زوینما فی المنام پخوب کی انی اذبحک چیز بشک ذبح کومتا فانظر ماذا ترى پس اگورا
ستا سرای دا قال اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل یا ابت فعل ای زمان پلارا اکړه ما تو عمر د سچتا ته حکم شوی دی ستجدنی ان شاء الله من الصابرین تبډیر زر بیا به معمومه کلا او غواړي لصبر کوونکو نه فلما اسلم بیا هر کله چې دوانو حکم ومنلو وتلو او وای چولو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام للجبین په طرف د تندی ونادیناه او موږ आवाज ورکلو حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ته ایا ابراهیم چې ابراهیم قد صدقت الرؤيا بشکتا اختیار کړلو خوب ان كذلك بشک دغه شانتي نجزي المحسنين مونږه بدل ورکوونه کانو ته ان هذا لهو البلاء المبين بشک هم د ازمایش خارا وفديناه او مونږه بدل کې ورکلو دته بذبح عظیم یو حلال الویا بذبح عظیم وفديناه او موږ په بدله کې ورکو ابراهيم عليه السلام ته بذبح عظیم یو حلال الویا نو نمبر 1 دا چې بعض علماء دا ویل دي چې کله ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام ذبح کولو نو د دې په بدله کې وته الله تعالی د جنت نه غړول راولېګلو بذبح عظیم لویا ذبح او دویم بعض خلکو دا ویل دي چې نه د دې په بدله کې تر قیامت پورې دا قرباني به جاری بوي وفديناه بذبح عظیم نو یا پکې ګډوري مراد ده او یا پکې د قیامت پورې دا قرباني مراد ده وترکنا او پرې خود لمونګه عليه پدې باندې فل اخرین پرسترات لونکو خلقو کې سلام چې سلام دی وی علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې كذلك نجزي المحسنين اور دغه شانتی مونږه جزا ورکوونه کانو ته انه من عبادنا المؤمنين دا ما قبل آیات وګورئ دا 110 نمبر كذلك نجزي المحسنين ما قبل د حضرت ابراهيم عليه السلام ذکر دی او دلته کم دی بیا عموم دی چې کم خلق قرباني په اخلاص باندې کوي نو الله وای چې مونږ به هم دغه خلکو تصور کوو ورې بدله به ورکوو الله دې زموږ د ټول قربانيان په خپل دربار کې قبول کړي انه بشک و ابراهيم عليه السلام من عبادنا المؤمنين زموږ له ایماندارانو بندګانانو نه وبشرناه باسحاق او موږ زیر ورکلو ابراهيم عليه السلام ته د اسحاق عليه السلام نبيا نبي من الصالحين لصالحان خلقنا وباركنا عليه وبركت ورکلو مونږ دته وعلى اسحاق او اسحاق عليه السلام ته ومن ذريتهما او د دې دوانو د اولادنا محسن نیکوکار دي وظالم او سوک ظالمان دي بنفسه پخپلو ځانونو باندې مبين خکارا واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.